چې د جهنم چې کم دیوالونه دی او د هغې غټوالی هغه د 40 کالو په اندازه باندې د هغې 4 واړو دیوالو د هغې هغه ډبروالی دی 4 دیواله او ډبروالی د 40 کالو په مزل او بیا د جهنم جوړوالی ډیر زیات دی حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره په مجلس کې ناستو په دې کې یو غرض غونتی وشو لکه یو شی چې د بر نه لاندې راګذار شي او یو غرض وشي نو هغه د راغورځېدو اواز هم واورېد وی د دواړو جهانو سردار مبارک راته وی چې دا اواز وشو تاسو ته پته لګي چې دا د څه اواز دی وی منگ وطوی چی اللہ پیغمبر خپویگی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمایل چی اویا کال مخ کے رب ذوالجلال د جہنم د خلینا او د سرنا یو کانی یو شی دیتا ورگزار کردے دے پا دی اویا کال کے روانو لاندے مزل کو اوس الاغه د جهنم دی ویخت ور رسید حالان کې د دواړو جهانو سردار مبارک وی که د سر په برابر یو وسیکا دا د اسمان نظمکه ترا گزار شي سره د دینه چې د زمکه او د اسمان په مابین کې فاصله د 500 کالو ده د 500 کالو مزل دی نو کدا سار را گزار شي لا شپه بنی راغلی چې دا بزمکې ته راورسي او د جهنم ویخته چې دغه شی ورسېده او یا کاله پکې تیر شو نو د جهنم هغه جوړوالی د هغې عمق دا د رب ذوالجلال په علم کې چې دا څومره جوړ دی او بیا اور د جهنم او د دوزخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چې زر کال د جهنم دا اور بل شو نو زر کال کی دی سور شو بیا زر کال بلیده نو چې نور زر کال پی تیر شو نو دا سپین شو بیا زر کال د جهنم دا اور بلیده نو چې نور زر کال پی تیر شو نو دا تک تور شو او علیہ الصلاة والسلام فرمائی وی دا جہنم دا اور دا استکتور دے رب ذوالجلال دیم دا دینا و ساتی نو خلق با جہنم تزی دا خپلو اعمال مطابق چی دا چا سمر گناہ دا اغمر با جہنم کے دے وقت رئی بیا با دا جہنم نروزی بعضی کسان به د جهنم نه دومره زر روزي لکه د یو برېښنا د یو بلق په شان بعض انسان به داسي چې دی د جهنم نه روزي نو د تیزه رفتاره سورلی چې منډې وی نو په هغې اندازه به دی روزي بعضې به د منډې اندازه او بعضې اسې چې یو انسان روان یې هغه څومره وخت کې ځي نو په دغې اندازه به د جهنم نه روزي حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یو ځل اور ذکر وکړ نو عائشہ رضی اللہ عنہ اوجړل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتوی عائشہ ما یبکی کې څه دی جړی هغې ورته وی د الله رسوله ذکرت النار اور راته یاد شو نو په دې وجه مې وجړل بیا عائشہ رضی اللہ عنہ د دواړو جهانو سردار مبارک ته وی د الله رسوله پرواز د قیامت باندې به تاسو خپل اهل یادوي او کنه ځکه د رسول الله مبارک بیبیان دي او د دواړو جهانو سردار مبارک محبت بیا د عائشہ رضی الله عنها سره غیر اختیاري زیاتو نو د الله رسوله پرواز د قیامت به درته خپل اهل یاد یو کنه د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی درې ځایونو کې درې وختو کې یو کس بم بل کس نه یادی چې کله دا تله د میزان ولګي او دا اعمال دا وزن کیږي دغه وخت کې به بیا یو کسم بل کس نه یادی
هر انسان سره به سودا وي چې د نیکو دا تله به زما درنی او که دا به سپکی. او دویم دا چې کله عملنامې راوالوځي نو دغې وخت کې به یو کس بل کس نه یادوي. او درېیمه ده چې کله پل صراط باندې پل کېښودلی شي نو دغې وخت کې به یو کس بل کس نه یادوي. دا داسې ټیم دی چې پل صراط باندې په پل باندې خلک تیریږي چې پیغمبران به مواس کوي رب سلم سلم رب سلم سلم. نو دغه درې وختونو کې او درې ځایونو کې به یو کس بل کس دا یادوي نه. نو جهنم ته چې کله دا کافران لاړ شي نو دا متکبرین به پر ورځ د قیامت الله ذلیله کي لکه د لیمیګو په شان، خو پر ورځ دغه کې په جهنم کې به رب ذوالجلال دا وجودونه دا د دې کافرانو نورم غټ کي چې وجود یې څومره غټ دی هغه مره به دې سزام زیاته وسکي. د احد عر دا تقریبا 2.5 میله کې یا د دې نه زیات کم کې د احد دا غر پروت دی. الله دې موږ او تاسو بوځي حرمینو ته نو د هر څه به په خپله باندې ووینې. نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایی وی د کافر انسان د سرمن ډبروالی دا به 240 گزی 42 گز 240 گزه دا به د در سرمن ډبروالی وي. او د ده په خولې کې چې کوم غاښ دی هغه به د احد د غر په برابر وي. نو سوچ وکړه چې دا 22 غاښونه دا په دې خولې کې یو غاښ د احد د غر په برابر، نو دا خوله به څومره غټی. او د دې کافر د ناستې ځای دا د مکې مکرمې او د مدینې منورې په مابین کې چې څومره فاصله ده دې ځای کې خو به دا کافر د الله نافرمانه ناست. مکه مکرمه او مدینه منوره داسې نږدې نه ده لکه ستا زموږ تورمزي او 400 داسې نه ده، بلا مزل دی لکه د دې ځای نه چې لاهور ته ځې تقریبا یا کم و زیات. نو دا دومره خو به د ده ناستې غزې وي. د مکې مکرمې او د مدینې منورې په مابین کې چې څومره فاصله نور میلونه ماته نه دي یاد، دومره ځای کې به دا کافر ناست دي. او ما درته وی دا وجود بیا ولې دومره غټي چې ښه د جهنم هغه غذاب او هغه سزاګانې ښه برابر اوسکي. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په جنت کې ماران هم شته، په جهنم کې ماران هم شته او په جهنم کې لړمانان هم شته. چې کم ماران د جهنم دي نو هغه به د اوښانو په شانتې غټ غټ ماران، او چې یو ټک د انسان لور کی نو تر 40 کالو پورې به د هغې د زهر هغه تیزي او هغه ګرمي دی محسوسوي. الله دې امتې وساتي. او په دې جهنم کې علیه الصلاة والسلام فرمایي لړمانان هم شته. هغه لړمانان دا به د قچر په شانتې غټ غټي. او پاک پیغمبر مبارک بیا حدیثو کې څه وایي کم قچر چې د هغې د پاسه هغه خپله کته پرتی، نو چې کته په قچر باندې پرتی نو دې نورم غټ ښکاري. نو د دغې قچر په برابر دا غټ غټ لړمانان به پکې. او دا لړم بم دې انسان له ټک ورکوي، او چې ټک ورله ورکي نو د 40 کالو پورې به د هغې د زهر هغه تیزي او هغه اثر دې محسوسوي. الله دې ته موږ او تاسو وساتي. دا د جهنم عذابونه دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم صحابو ته څه وایي؟ ابکو وی اوجاړئ، او که جړا درله نه درځي نو په زور باندې ځان اوجړوئ، ځکه د اهل النار دا به په دې جهنم کې جاړي، اور د دوی به جاړي. نو چې دوی جاړي د سترګو نه به دا اوښکې روانې شي، او دا به په دې مخ باندې داسې بیږي لکه ولې ته ګوره په ولو کې چې دا اوبه بیږي دغه رنګې دا اوښکې به په دې مخ باندې بیږي. او چې کله د دوی په دې سترګو کې دا اوښکې ختمې شي نو بیا به د سترګو نه وینې روانې شي، او دا وینې به داسې روانې شي
کل عیون لکه چینو ته ګوره عین لفظ راغلی دی د چینو په شانتې به دا اوښکې بیږي پاک پیغمبر مبارک فرمایي وی که یو کشتی د دوی دی اوښکو کې دا چې کومې د سترګو نه اوښکې بېدلې دي او بیا اوښکې ختمې شوي دي او دا وینې بېدلې دي نو که په دې کې یو کشتی پرېښودلی شي نو لجرت دا به پکې جاري شي دومره اوښکې به یې توی کړي او دومره وینې به یې د سترګو نه بېدلي چې په هغې کې به کشتی جاري کېږي هغه به پکې چلیږي دا عذابونه رب ذوالجلال د خپل نافرمانه دپاره الله پاک دا ساتلی دي الله دې موږ او تاسو د الله تابعدار جوړ کړي الله دې د الله د نافرمانۍ نه وساتي نو دا د جهنم رونو دا عذابونه دي او دې کافرانو له دې کافرانو به په دې جهنم کې احادیث مبارکو کې راځي چې رب ذوالجلال به په دوی باندې لوږه راولي نو هغه لوږه به هم دومره سخته لکه دا دوی ته چې په جهنم کې کومه سزا میلاویږي د دې په برابر بعضې وخت کې هغه لوږه هم دومره شدید وي چې څه اندازې نشته ډېر به وږي شي نو دوی به چغې وی خوراک به غواړي نو د جهنم په دې ویښ کې یو بوټی پیدا کېږي زقوم نو هغه زقوم هغه تریخ هم دی او هغې کې ازغیم دی ازغیدار هم دی اوږي دي نو چې سړی اوږي نار شي خوري نو هغه به خولې ته ور واچوي چې کله دې خولې ته ور واچوي هغه به په دې مری کې ونښلي چې مری کې ونښلي هغه به تېرېږي نه نو دوی به بیا وایي چې یاره په دنیا کې به یو شی زمونږ په مری کې ونښوته نو موږ به اوبه ورپسې وسکلې نو چې هغه اوبه هم وسکلې نو په هغې باندې به تېر شو نو بیا به رب ذوالجلال ته چغې وایي اوبه به غواړي نو داسې هم نه ده چې د کوي اوبه د باندې رب ذوالجلال سکي د دې جهنمیان هغه وینې او د دې جهنمیان هغه زوې هغه به الله پاک په حکم باندې فرشتې راوالي او یو لوښي کې به یې وله ورکي نو چې هغه خولې ته کي نو هغه به یې ورته په هغې کلالي په هغې سیحونو باندې نیولي هغه به ګرمي نو چې دې خولې ته نږدې کي او دې خولې باندې ورواړئ نو هغه به دومره ګرمي چې دا په خېټه کې د ده دا کمې کلمې د امعا دا به ترې لاندې وغورځېږي او چې دا کومه شونډه ده دا لاندې شونډه دا به دې نوم لره ورسېږي او چې دا کومه بره شونډه دا به د سر دې نیمې نه لاړه شي او دا مخ به هم ټول وسوځي دا عذابونه به رب ذوالجلال دوی له ورکوي او بیا په جهنم کې یو غر دی غر صعود ورته وی هغې غر ته هغه د اور غر دی نو دا جهنمیان دا به د اور هغې غر باندې روان شي بره به خیجي لکه یو ځای کې اوبه راشي خلک په کمر خیجي که اوبه روانې دي د کمر سر ته بره خیجي وي په دې به خلاص شم نو هغه صعود د هغې سر ته به دوی خیجي یره که د دې سر ته به راوختو کیدی شي چې د الله د عذاب نه خلاص شو نو هغې ته چې خیجي نو یو ورځ او دوه ورځې نه دي او یا کاله کې به د هغې سر ته دوی خیجي او یا کاله کې نو او یا کاله په خطو شو او یا کاله کې به بیا د هغې نه دوی راکوزېږي هم نو نه د غر په سر باندې نه خلاصېدل شته او نه د غر په ویښ کې خلاصېدل شته د غر په ویښ کې هم اور دی او د غر د سر د پاس هم اور دی هېڅ خلاصې او نجات او فلاح او کامیابي اړو شته دی نه دې فرشتو ته به چغې وایي هغوی به م ورته وایي چې موږ هغوی به ورته وایي ولې تاسو ته د الله تعالی ښکاره نښې نه وې راغلې تاسو ته پیغمبران نو راغلي پیغمبر خو انسان د هر څه نه خبر کړی دی که نه قرآن راغلی دی که نه نورو خلکو ته پخوا خلکو ته چاته انجیل چاته تورات چاته زبور چاته صحیفې صحایف راغلی دی که نه یو قوم هم الله داسې نه دی پرېښی چې هغوی ته څه راغلي نه یو دین نه راغلی نو بیا به دوی د جهنم چې کم مشر دی مالک هغه ته به چغې شروع کړي نو هغه ته به چغې وی 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 نو زر کاله به هغې مالک ته چغې وی نو چې زر کاله هغه ته چغې وی نو هغه به ورته بیا وی انهم ماکثون تاسو به په دې کې پراته یې وتلم نشته وخت به پکې تېروې
زر کاله پس به هغه وله جواب ورکي، نو بیا به وایي چې یاره د الله نه زیات رحم کوونکی څوک دی. نو رب ذوالجلال ته به چغې شروع کړي چې یا الله د خپل سپېرهتوب د وجې نه او د خپلې بدبختۍ د وجې نه الله دې ځای ته راغلي، الله د دې ځای نه موږ وباسه، او که بیا هم ستا نافرماني وکړه نو موږ به الله ظالمان یو، بیا به نافرماني نه کوو، بیا هم که ستا نافرماني وکړه پروردګاره موږ به ظالمان یو. رب ذوالجلال ته به چغې وی الله به آواز نه ورکوي. نن ولې د رب ذوالجلال نافرمانه انسان؟ نو دا دغه د جهنم دا سزاګانې د الله په فضل به انسان د دې نه خلاصېږي. نو دا کسان به سپارش شروع کی، پیغمبران به شفاعت کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک له الله پاک یو ځل فرشته راولېږله، ورته یې وی اختیار درله الله درکړی دی چې نیم امت جنت ته داخله او که شفاعت او سپارش غوره کې. پاک پیغمبر مبارک وی نیم امت نه یادومه، سپارش او شفاعت غوره کومه، ځکه چې نیم داخل شي خدا نیم به پاتې کېږي. نو د دواړو جهانو سردار مبارک به هم سپارش او شفاعت کوي. دغه رنګې څوک به د یوې ډلې دپاره کوي، څوک به د غټې دپاره کوي، څوک به د یوې قبیلې دپاره کوي، څوک به د یو کس دپاره وکړي. د جهنمیانو صفونه به او په هغې باندې به یو نیک انسان تیر شي، یو کس به پې تیر شي د اهل جنتونه. نو دغه جهنمی به ورته ووایي هغه به پې په دنیا کې احسان کړي، هغه احسان به ورته را یاد کړي چې ما د سره پلانکي وخت کې دا نه وکړي. نو دا چې کوم جنتی انسان دی هغه به ځان سره جنت ته ورداخل کړي. خو نن خو چې احسان سره عالم سره کړي که نه چړه خو دې ولنی چولې که نه، نن خو یې دینداره سره احسان کړي چې احسان دې نه کړي نو څه به د جنت داخل کړي ځان سره. نو چې دا ټول خلک سپارش وکړي او د دوی په سپارش رب ذوالجلال الله پاک جنت ته به بوځي. بعضې مؤمنان به الله ته وایي چې ای پروردګاره دا جهنم کې خو چې دا کم کسان پراته دي موږ سره به یې روجې نه وي، موږ سره به یې حجونه کول، موږ سره به یې مونځونه کول. رب ذوالجلال به دوی ته وایي ځه جنت ته یې ورداخل کې. نو د دې جنتیانو دا وجود به الله په جهنم باندې حرام کی، جهنم به نه سوځوي. نو په جهنم کې به ګرځي. نو هغه کسان چې الله ورته کم یاد کړي او کمې نهې ورته ښولي هغه به جنت ته ورداخل کي. بیا به رب العالمین وی فرشتو هم سپارش وکړه، پیغمبران هم سپارش او شفاعت وکړه، او علما هم سپارش او شفاعت وکړه، صرف رب العالمین پاتې دی، ارحم الراحمین پاتې دی. نو بیا به رب ذوالجلال په خپله دا لپه ورډپه کي او دا به د جهنم نه روباسي. او د جنت مخې ته یو نیر دی، جنت په خوله کې هغې نهر کې به دا ور واچئ. نو چې د هغې نه دا روځي لکه د ملغلرو په شان به دا پړقېږي او رڼا به کوي او په دې سټونو کې به یې نښي. نو دا به جنت ته ورداخل شي. چې دا جنت ته ورداخل شي نو په دې نښو باندې به هغه جنتیان پیژني، وایي به دا هغه کسان دي چې په دنیا کې دوی هېڅ نیکي نه وکړی. وګوره یو ټکې درته وایم مؤمن به وي، نو دا به الله پاک جنت ته ورداخل کی. د پاک پیغمبر مبارک په منګه او تاسو ډیر احسان دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی چې کم جنتیان دي نو دی سپونه به شپږ شلي وي، 120 سپونه، شپږ شلي سپونه به د جنتیانو وي. او په دې کې اتیا سپونه دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د امت بی، او 40 سپه به د باقی د ټولو پیغمبرانو د امتونو بی. سونه زیات امت د رسول الله مبارک به جنت ته ځي. او د محشر په میدان کې د هر پیغمبر به خپل حوضي، زمونږ د ښکلي پاک پیغمبر مبارک به هم حوضي، او د هغې هغه اوبه هغه به د پیو نه زیاتې سپینې وي، حدیثو کې راځي، او د شاتو نه به زیاتې خوږې وي، او د هغې دا بتکي لکه د اسمان د ستورو ته ګوره څه انتها یې شته دومره به د هغې هغه بتکي وي. او څوک هم چې د هغې نه یو ځل اوبوس کي بیا به تږي نشي. رسول الله مبارک وی ماله هم دا خلک راځي، بعضې کسان به زه منې کوم هغه به امتیان ني. پیژنې به الله رسول د خپل امتیان په څه باندې وی د دوی چې د اودس کم اندامونه دي کوم ځای چارندام کوي، په چارندام کې کم اندامونه انځي دا ځای نه به رڼاګانې کوي. په دې باندې به زه خپل امتیان پیژنم. پاک پیغمبر مبارک وی
نو چې کم سړی اخیری د جهنم نه روزي، نو چې دی د جهنم نه را روان شي نو کله به راپروزي، نو بیا به راوچت شي، نو بیا به دا اور رامنې کي، نو بیا به راوچت شي. نو په دې دیکو دیکو به د جهنم نه بار ته روزي. نو چې کله د جهنم نه دی بار ته روزي نو داسې به ورته شاته وګوري، جهنم ته به مخ ورواړی. نو بیا به وي تبارک الذي نجاني منکې، برکتناک دی هغه ذات چې ستا نه خو نجات او خلاصي راله راکړه، چې تا نه خو خلاص شومه. نو دی به کیني او دی به د الله په حکم به یو ځای کې دی کیني، نو د ده دا مخ به جهنم تی، نو د جهنم دا توب وله دا مخ سوځی. نو پروردګار ته به چې یا الله د دې جهنم نه خو راله دا مخ واړوه. نو الله به ورته وي بنده که دا کار وکمه نو بل سوال کې دی به یا الله بل نه کومه. الله ته پته ده چې په دې صبرناک نه دی بلم کوي، خو الله سره به وعده وکړي چې پروردګاره بل نه کوم، خو دا مخ خو ترې واړوه. نو رب ذوالجلال به وله مخ واړی، خپل اختیار به دې چې مخ واړی. نو څه وخت به چپي غږ به نه کوي چې څومره الله غواړي. بیا به ورته یو خشته اونه راښکاره شي، د هغې سورې به یې مزېدار، هلته به خشته وبي. نو بیا به چې یا الله دې اونې ته خو مې لږ نږدې که چې د دې دا سوري ونیسم، د دې دا سوري حاصل کم، یعنی سوري ته کینم او د دې اوبوس کم. الله به ورته ابن آدمه تا ما سره وعده نه وکړه چې بل سوال به نه کوم؟ یا الله بل نه کومه، خو به دې اونې ته مې نږدې که. نو رب ذوالجلال به هغې اونې ته نږدې کي، هلته به هغه اوبه موسکي، د هغې سورې به حاصل کي، د هغې نه مخکې بله اونه به ورته راښکاره شي، د هغې سوري ته به وګوري، د هغې اوبو ته به وګوري. نو بیا به څه وخت چپي چپي، ځکه هلته خو وعده کړې ده. بیا به یا الله وایي دغې اونې ته خو مې نږدې که دې بلې ته چې د دې دا سورې حاصل کم او د دې دا اوبوس کمه. رب ذوالجلال به ورته ای ابن آدمه تا ما سره وعده نه کړې وه چې بل سوال به نه کوم؟ دی به بیا الله ته وایي چې پروردګاره بل نه کوم، خو بس دې اونې ته مې نږدې که. نو الله به ورته وایي بل به وکړې، ګورې وي نه بس بل نه کومه. نو چې هغې اونې ته یې نږدې کړي نو د هغې هلته به اوبوس کړي، د هغې سوري ته به ناستي. بیا به وایي چې بیا به ورته د جنت مخې ته یو بله اونه د دې دواړو نه خشته اونه راښکاره شي. نو بیا به څه وخت چپي دغه بله اونه به یادوي. الله به ورته ابن آدمه تا ما سره وعده نه وکړې چې بل سوال به نه کوم؟ دی به یا الله بل نه کوم، خو الله به ورته وایي نه وبه کې، الله به معذوره کوي. بیا به د الله سره وعده وکړي چې بل نه کوم، خو دې ته مې نږدې که. نو چې هغې ته یې ور نږدې کړي هغې اونې ته، هلته به د جنتیان هغه شور واوري. چې د هغوی هغه شور او خوشحالي واوري نو وایي به چې یا الله خو بس په دې دروازه مې جنت ته لږ ور دننه که. نو الله به ورته وایي بنده چې د دې دنیا او د دې دنیا په برابر د جنت کې ځای درکم نو خوشحاله به شي. نو دا سړی به الله ته وایي چې یا الله ته خو رب العالمین او ته ما سره ټوقې کې چې لکه دونه ځای به اوس ما ته جنت کې میلاویږي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وخاندل. شاګردانو ته وایي تاسو ما نه تپوس ونکړه چې ولې دې وخاندل؟ هغوی ورته یې ولې دې وخاندل؟ وایي په دې وخت کې د دواړو جهانو سردار مبارک وخاندل او پاک پیغمبر مبارک ته صحابه وی ولې دې وخاندل؟ د دواړو جهانو سردار مبارک ورته یې دې وخت کې الله وخاندل. دا الله ذهن کنایه د خوشحالۍ نه ده. نو الله به ورته وایي چې زه څه وغواړم زه په هغې باندې قادر یم. نو جنت ته به یې ور داخل کړي. یو دوه کسان به جهنم کې به ډېرې زیاتې چغې وایي. الله به فرشتو ته وایي راوي باسئ. نو چې راوي باسي الله به ورته وایي دا دونه چغې مولې والې؟ یا الله مونږ وی چې ته را باندې رحم وکړې. الله به ورته وایي ښه زما رحم در باندې دا چې واپس خپل ځای ته لاړ شي، ځه هغې ځای ته ځان وغورځوې. هغه یو به ورمنډه کړي هغه ځای ته به ځان وغورځوي، بل به داسې شا شاته ګوري. الله به ورته وایي هغه یو چې ځان ور وغورځوي په هغه باندې به الله جهنم بردم و سلامه بالکل به په داسې کې چې هېڅ نقصان به ورته نه رسوي. دی بل ته به الله وایي چې هغه یو خو ځان وغورځوه تا ولې ځان ونه غورځوه؟ وایي یا الله زما تا نه دا امید و چې د یو ځل دې راوویستم نو بیا به مې ونه غورځې. الله به ورته وایي زه د هغې امید په برابر کار در سره کوم، دواړه به الله جنت ته ور داخل کړي.